یادو ساته دا بریلی دا دیوبندی دا نمونه خو درځي. تاسو چرته یو هوټل لیدلی دی چې بریلوي هوټل، دیوبندی هوټل، دیوبندی کراکری هاوس، بریلوي مسلمین هاوس نه به مو لیدلی. ولی وجه معلومه ده؟ وجه دا ده چې که زه دا نوم پې کېږدم دا زما د تجارت د پاره نقصانی دی. ولی چې دیوبندی پې ولیکم بریلی خو بیا پکې روټۍ نه خوري، او که بریلوي پې ولیکم پنجپیریانو دیوبندیان به په پړو رانولې. نو زما د زما ته معاشي توان رسی، زما دکان ټپ کیږي او زه تجارت ټپ کول دین باندې ولې بریلی دیوبندی نوم ږدې؟ د دین خو په نقصان کیږي، دین دې تباه شي. خیر دی، د دین د تباهۍ موږ سره غم نشته. که دا دومره خوږ نوم وي په پلازې کېږده نر به دې وګڼم. ولیکا پنجپیری پلازا، ولیکا وهابی ہوٹل، ولیکا بریلوی خوراک محل، ولیکا دیوبندی کراکری هاوس، نر به دې وګڼم. په داسې شهر کې چې هغه شهر کې دا ټول اوسیږي، داسې نه چې هغه ځای کې ټول ستا دیوبندیان وي، هلته خو اسمبلي کې ګټه ده پکې. کم ځای کې چې مکس خلک اوسیږي ته پې دا نوم ولیکه، نر به دې وګڼم. نه جي دا خو نقصان دی زما معیشت ته، نو په دا دین یې ولېږدې، نقصان دی زما دینیت ته. خو دین ته غواړې چې تباه دي شي، دین ته غواړې چې بدنام دي شي. ستا دین ته تمه نشته، غواړې نه چې دې له دې ډېر ملګري راشي. کنی تا به دا ټول نمونه په اور لاهو کړي وې. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دا ټول مسلمان به یو مسلمان ګڼلی وې. مسلمانه تا به د خپل اسلاف سلف صالحین دا به دې دعا د پاره یادولې چې ربه وې بخي، خو خدایان به دې ته نه جوړولې، دین به دې ته نه حاصلولې. دین منگ تا اللہ را لے گلے دے، رسول اللہ منگ تا داغی تشریح کردے دے، منگ تا پاگی کی دا سلف و صالحینو یا دا نیکانو خلقو دا عبادتو دا بندگی ضرورت نشتا. دا ہر چا خبر منگ راغستیم شو، غرزولیم شو، تحقیق نا بالا تر بے منگ نگرنو. کنی دا ہر چا خپل اسلاف تی البرکتو مع اکابرکم، دا شیعگانو خپل دی، دا دیوبندیانو خپل، دا بریلیانو خپل.